السلام علیکم. زمونږ په دې خطه کې یو نوی ګریډ گیم شروعات شوي دي. دا به لږ مخکې شروع شوی وه، خو په عوامو کې شعور راغی او هغوی اوس دا ګڼي چې د دهشتګردۍ دا جنګ د مغرب او د امریکې جنګ دی او دا زمونږ د مفاداتو دپاره نه دی. نو مزاحمت یې وکړو، خلکو امن کمیټۍ جوړې کړې، جرګې وکړې په سوات کې، په قبایلي سیمو کې. دا څه گیم دی؟ امریکا دې خطه کې د دریو ملکونو ډیر زیات مفادات دي. یو د امریکې دی، یو د چین دی او یو د روس دی. او امریکا دا غواړي چې د چین او د روس مفاداتو ته نقصان ورسوي او هغوی لارې بندې کړي. تاسو ته پته ده چې دا سنټرل ایشیا ملکونه چې دي دا د روس حصه وه. نو دلته کې د روس ډیر زیات اثرات دي او د روس ژبه هغوی اوس هم وایي، یو خپله ژبه وي، یو د روس ژبه وایي. نو د روس اثرات د دغې ځایونو نه ختمول سنټرل ایشیا نه، دا د امریکې مقصد دی. نو هلته کې روس ته لاره بندوي. بل طرف ته د چاینا چې ون بیلټ ون روډ انیشیټیو دی، دا سی پیک وغیره، د لارې بندولو دپاره د سی پیک کې په مفاداتو باندې د چین حمله کول دي. دې دپاره ضروري ده چې اول دهشتګردي جوړه کړي او بیا وار آن ټیرر دویم جنگ شروع کی. اول چې کړی و افغانستان کې ختم شو، اوس دویم جنگ وار آن ټیرر شروع کوي. خو هغې دپاره اول ضروري ده چې ته دهشتګردي جوړه کړي، نو بیا به عوامو ته وایي چې موږ دهشتګردي ختمو. نو دغه ټول ګریډ گیم روان دی. په هغې کې د هغوی پراکسیز چې دي، د داعش وغیره، ټي ټي پي، دا ټول د دوی پراکسیز دي. په دوی په ذریعه باندې اول دهشتګردي جوړه کړي، امن و امان صورتحال خراب کړي او بیا چې کم دی نو امریکا زمونږ په فورسز باندې پریشر واچي چې اوس د دې دهشتګردۍ خلاف جنګ وکړي. هغوی ول انټیلیجنس شیرینګ هم ورکړي او ډالر هم ورکړي. خلک په دې پوه شو چې دلته کې دا جنګونه دي، نو دا د مغرب او د امریکې د مفاداتو جنګونه دي. دې سره زمونږ یا د پاکستان څه نشته، خو بدقسمتۍ نه د ډالرو دپاره زمونږ ریکارډ دی چې افغانستان جنګ هم کړی و د جنرال ضیا په دور کې، بیا او ولنی وار آن ټیرر د جنرال مشرف په دور کې مو کړی و د ډالرو دپاره، او اوس بیا هغه صورتحال دی. خلکو کې شعور راغلی، مزاحمت کوي. تاسو ته پته چې په لکي کې پولیس والا په 3 ورځې احتجاج و چې دا فورسز د دې ځای نه لر شي، دا دهشتګردي موږ ختمولی شو. بیا چې هغوی ته وکته باجوړ کې پولیس والا احتجاج وکړه، دغسې په قبایلي سیمه کې بیا جرګې وشوې. نو خلکو ته دا احساس دی چې دا جنګ زمونږ نه دی، خو خطه به پکې بیا زمونږ تباه شي او پښتانه به پکې د دې جنګ لرګي شي او اور به پې بلیږي. چینیان ګیلمن دي. چینیان په دې ګیلمن دي چې د سی پیک په کم پروجیکټو کار کیږي، نو صرف د هغوی په انجینیرانو باندې په پاکستان کې حملې کیږي. او د هغې دپاره زمونږ د چین سره معاهده وه، پوره یو ډیویژن فوج یې ورکړی، 15-20 هزار کسان دي چې هغوی د چینیانو د دې پروجیکټو حفاظت کوي. خو بیا هم پکې داسې انټیلیجنس فیلیور وشي چې هغوی باندې هغه حملې کامیابې شي. تاسو ته پته چې په شانګله کې کم د چینیانو په بسه خودکش شوی وه، نو کم موټر چې د بارودو ډکو هغه 2 هفتې هلته په یو پمپ کې ولاړو. نو چینیانو دا ګیله ده چې لکه یو خدا چې زمونږ د مومنټ دې خلکو ته طالبانو ته څنګه پته لګي، آیا په ایجنسو کې یا په دې کې څه داسې خلک دي چې دوی ته اطلاع ورکوي. دویمه چې په کراچۍ کې کومه حمله اوس شوې وه په چینیانو انجینیر، دغه انجینیر د هانګ کانګ نه راله او د کراچۍ ایرپورټ ایریا انتهایی سکیور ده، خو هلته کې یو ټرک 80 منټ ولاړو او چاولې هغه چک نه کړی شو. نو دا ټولې ګیلې دوی په غټه سطح باندې زموږ د مشرانو سره دغه کوي. د بهر ایجنسیانې پیسې استعمالي او پاکستانیانو دپاره، خو هغه امریکي او سینیټر ویلي چې پاکستانیان د پیسو دپاره یا د ډالرو دپاره مور هم خرڅوي. نو دغه پکې څه داسې خلک چې هغوی اطلاعات ورکړي او هغه چینیانو ته نقصان وکړي. بیا 2 نقصان وشي، یو خو امن و امان صورتحال خراب شي، یو د یو چینی
انجینیر په سر مونږ $1,000,000 هغوی خاندان له ورکو نو دا تقریبا 2 کروڑه او 80 لکه روپۍ شوې چې دا نو چې 10 انجینیران مړه کړي نو $10,000,000 یې درنه لاړ شي نو هر طرف ته حالات خراب دي او اوس په سی پیک باندې چینیانو کار ودرولې دی ځکه چې هغوی فردر انویسټمنټ هم نه کوي وزیر خزانه اورنګزیب صاحب وویل چې دوست ملکونو چې کوم موږ سره به قرضې ریوایو کولې هغوی انکار وکړو د چین دلته په سی پیک کې 38 نه 40 ارب ډالر دي کو هغه رانه وغواړي نو الریډي موږ سره څه نشته او دا قرض کوراله ریشیډیول نه کړي نو موږ ته به ډېر مشکلات شي معیشت الریډي په دغه دی نو زموږ ادارې او ایجنسیانې خو کوششونه خپل ډېر کوي خو په دې کې چې کم خلک دي چې د پاکستان مفادات ته نقصان رسي د دوی مخنیوي پکار دی ځکه چې د امریکې په خواهشاتو مخکې موږ دلته کې د خپل ملک لوټي کړو د افغانستان جنگ نواله او د وار آر ټیرر کې 80,000 زموږ پاکستانیان او د سکیورټي فورسز خلکو قربانیانې ورکړي دي نو کو وار آن ټیرر 2 شروع شو او د امریکې د مفاداتو جنگ د ډالرو د پاره موږ په خپل پښتنو او په دې خطه کې وکړو نو دا به ډېر لوی بدقسمتي خو اواز چوتول پکار دي شعور راوسته پکار دي پوهه ورکول پکار دي او د هغې اوازونو مرسته کول پکار دي کم چې د امن خبره کوي کم چې د پاکستان خبره کوي کم چې د پاکستان زنده‌باد خبره کوي د هغې قوتونو لاس مضبوطول پکار دي او د مغرب او د امریکې د مفاداتو د پاره چې څوک کوششونه کوي د مخنیوي پکار دي ستاسو څه خیال دی امید لرم چې په دې ګریټ گیم به پوه شوي چې نوې لوبه ګرمیږي نو دا د چا مفادات دي او پاکستان ته به څه نقصان او فایدې لازما کمنټ وکړئ لایک ورکړئ شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته